زه نستړی کېم چې زه ټیک ټاک یم که زه نستړی کېم چې وخت در څخه یې نه زه نستړی کېږم د سبق هم ستړی کېږي دا خو نشه ده زمونږ خوراک نستړی کېږم بس که نه په سبق نستړی کېږم چې طبیعت خراب وي نو بیا کار خراب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب او جواری او علاله په درگاہونو باندې او قسمت معلومول په غشو باندې رجس من عمل الشیطان دا ګنده عمل دی د اعمالو د شیطان نه. ما تفرق خود یو رجس ته یو نجس ته. نجس مطلق ناپاک سیز ته وي. رجس هغه ناپاک ته وي چې غینه بوی هم راځي لکه ډډوزي ته خيږي. او دا غزه کې ما تاسو د خپل یو استاد قول پیش کړو چې هغه زمانه کې باترومونه نو نغیب طالبان رجس پوی جنې کنه لکه پټو ته چلار شي اور الغټ من الغټ ولو کان پیشو ساله وداغه ته نجس وي. بس اوس تفسیر کې قال ابن عباس الازلام القداح یقتسمون بها فی الامور. جمله خلاصه شوخه. ابن عباس سے فرمایي چې الازلام دا رسو دې ذکر کوي چې دا ازلام چې کم دینو دا جمع د ظلم دا او دا ازلام څه شي دی؟ القداح غشدي یقتسمون بها یعنی سمانا طلب دا معلومولو دا قسمت بکو دوی بها فدی غشو سرا فی الامور پخپلو کارونو کی. اقتسام طلب قسمت لکه منگو سوی فالونه بے وخکل فدی غشو سرا پخپلو کارونو کی. بس دا یو خبر لارا. اوسوی الانصاب النصب انصاب جمع نصب شو. اوس نصب ستوي نو پخپل بخاری وی انصاب یذبحون علیها. دا انصاب هغه غټي او درول شوی چې د خلقو به اغي باندې علالول کوله. اوس ګوره انصاب یذبحون علیها د دوه خبرې مفسرین برد محدث معاشم ذکر کړي. یا خو هغه درگاہونو چې کوم درگاہونو باندې احترامن او حصول تبرک پر نسبت التبساوری بوتل اور علالول بای. او یاغ انصاب هغه غټی دي چا به غټي ودرولې وي او هغه غټو تبه برکتنی غټي وي او کله چې وساوري علال کړ پای به ویني واچولې او دا به نخ جوړ کړی. وقال غير الظلم القدح لا ريش له. بس او غیرو کی ضمیر ابن عباس سے تراجی دے. ابن عباس سے فرمائے چې ظلم ست وئی ازلام دکنا جمع ظلم. ظلم څه شی دی؟ القدح. القدح هغه غش دی لا ریش له چې دغه وزرنی. لکه ګوره دا غشي په دوه قسمو. یو هغه غش تیر چې دغه دوه طرفونو ته د مې په شاله غوګونه لکه دا به نظیر بشه دي. ٹھیک شو کنه. اوس دی غشي وزری دي او قدح هغه غشي ته وی چې په شان د میخ وي لکه چاکو. بس چاکو دی او تیر دی هو وګونه نشته دی آیت وی. وهو واحد الازلام. باندې یاد کا دا ظلم چې دی آغشی توی بی غوگتا. وهو واحد الازلام او دا مفرد ازلام دے. واحد الازلام یعنی ازلام جمع دا دا ظلم دای واحد دے. واحد نمانا بدانا کہ چی دا یو دا غشو ندے. ازلام جمع شوا ظلم دای مفرد شو. وهو واحد دا مفرد دے. الازلام دا ازلام. ازلام جمع شوا او واحد سشو ظلم شو. اس بل معنی کی والاستسقام ایو جیل القداحا. اس گولا استسقام ستوئی یعنی طلب دا معلومولو دا قسمت فال وخکل
ان یجیل القداح چې چورلول به دا غشي به چورلول فان نهته انتها پس کې دی غشي با د منکو د کارنا و انتها نو دی به منش وان امرته او کې دی غشي به ورته حکم کاو نو فعل ما تأمره نو کاو به هغه شی چې دی غشي به امر کړو اوس دا نه نسبت ته نه او نسبت امر دی غشي تا دا نسبت مجازی دی او ځکه چې دوی و غشي تاسو دې حاشیه تفصیل ذکر کړ دې او دا بل لکه یو منګي یا یو لوخه پاغي کې بهو او دی په پاکستان کې پټ کړو دا غشي به داسې وخت کړ نو اس کې یو سړي به سفر کاو او نو کې هغه باندې به دا ټکی لیکلو چې امرني ربي نو دی به چې امر را لراکا نو ان امرت هو چې دی غشي به ورته امر وکړ نو امر خو غشي نه کو لکه دی نصب درگاہ ورته امر کو نو دی درگاہ خو ورته امر نه کو خو په دې درگاہ کې چې کوم غشه پروتو پاغي باندې امرني ربي لیکلو نو دی به چې ماته اجازه راک نو امرني ربي ماته زما رب اجازه راک نو کار وکاو امرتو نو فعل ما تعبره نو کار وکاو وان نهته او کې دی به منکا ایبان وسلی کلو لا تخرج ٹھیک شو لا تخرج موزا نو نهات ہو یا بپاغی لکلو نهانی ربی چې داسې غشه براوت چې پای به لیکو نهانی ربی ز الله منا کړما او انتها نو دی بس شو ځان به بچ کا یاره مونږ ته اجازه نشته ده انو صاحب دی حاشی ذکر کړی دی ښا بعض داسو چې پاغي مالکلو الغفالو اغفل معنا چې دی باندې اس یعنی سکار پکې نشته ده پای باندې نهانی لیکلو نه امرنی لیکلو نه ملصق لیکلو خوشکنه انس بل لیکلو نه العقل لیکلو نه ملصق لیکلو نه واحد منکم لیکلو یا من غیرکم داو نو لیکلی د دوی به بیا دا غشه دوباره وغورځو منګی تا چېر اوس دوباره بیا ګورو چې بیا څه کوي نو چې بیا به ولا بلغه شراغه غفه بها او که دغه براغه د بیا به دې کار نه کوم په دې بناست سوشو یو غشه پاغي باندې کول امرنی ربي یو غشه باندې کول نهانی ربي یو غفلو یعنی بالکل او یو باندې کلو ملصق هغه بداسو لکه دی یو سړي په نسب باندې بدوی اختلاف وو یاره چې دې زموږ خاندانی دی او کې هسي دی دوی چا نغلا کړی دا خو بلکه دا د دې خبرې مسله دا سنو وکنه دا زناب خزنانو دا فخر په تور باندې به کوله او وی به چې خپل خاندان د فلان کې نسبت کوم کنه او کله یو ماشوم بچی په باره کې با دا تردد چې دا زمنګ دی او کې زمنګ نه دی چې غشه به طلب کو کنه غشه براوت لیکل به په مول ساق نه مانسدا د ځان سره جوخ کوي د مول ساق کړه شوی دی دا تاسو سره دی او کې هغه باندې بالکل من غیرکم نه مان دې زمنګ د خاندان نه دی دا من غیرکم دی دا سوشو آیو پیزه شو آیو چې کوم دی نه پای باندې بالکل مولانا صاحبہ العقل یعنی دیت اختلاف براغه په جنگونو کې یاره موږ دینه قصاص واخلو او کې دله موږ سوکو وی وجنو او کې دیت ناغش براغه العقل نو معنی دا چې علیکم العقل پتا سبا سره دیت ته او کله چې نسب معلومو پای په لیکلو من غیرکم د استاد د خاندان نه دی ان بس وی ولکه تزمګنی مونږ ته اجازه ملاو شو نو دا وو شنو برابر شو وقد اعلم القداح اعلاما بذروب او دوی نخدار کړو دا غشي په نخو سره
لزروب لپاد برخو بزروب یا لزروب لپاد برخو یستسقمون بها چې دوی به طلب دا فال کو په دې سره استسقام کنا طلب دا فال به کو بس اوس دې لار تا سر ذکر کړي وای فعلت منه قسمت ګوره د استسقام نا ثلاثی مجرد راضی په وزن د فالتو سره چغه قسمتو ده وفعلت منه یعنی قسمتو معنی څه شو د استسقام نا قسمتو راضی په وزن د فعلتو سره او کله چې یو سره اخبار د خپل تقسیم نه کوي لکه قسمتو هذا الشيء اي فعلت هذا الشيء د ثلاثی مجرد نا اول قسوم منه المصدر او د استسقام نا مصدر قسوم راضی والقسوم منه المصدر یعنی المصدر منه القسوم معنی بشي مصدر د باب استسقام نظر راضی قسوم چلو مخکنا وفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيه شراب العنب. عبد العزيز ابن عمر ذکر کئ عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان دی حدثني نافع عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر نازل شو حرمت شرابو بس وان بالمدينه يومئذ او بشکا په مدینه منوره کې په دغه غرض لا خمسه اشربتين فخامخه 15 قسم شرابونو لا خمسه اشربتين 15 قسم شرابونو او هغه په دې بل حدیث کې را روان دي چې هغه 15 خو ما فی اشراب العنب او پای کی شراب د عنب نو معنا په مدینه کې د انګورو شراب نو انور 15 سيزونه وو ا 15 سيزونه رسول روان دي چې هغه تمر دی اصل دی هنتا او شعیر دی تمر هنتا اصل شعیر نو دی دا قسمونه د شراب بو لیکن شراب العنب د انګورو شراب پکې نو حالانکه رسو حدیث کې را روان دي او د اسحاق ابن ابراهيم روایت کې چې انه نزل تحريم الخمر و من خمسه من العنب اته حدیث عمر سے کې راځي چې عمر سے ویلو چې 15 قسم شرابونو کې عنب هم دي او دې روایت کې راغلی چې ما فيها ما فيها شراب العنب او په مدینه کې شراب العنب نو ګورا د مافیا شراب العنب سره نفي د عنب شراب عنب مطلقاً نه ده نفي د شراب عنب على سبيل الكثرت تا معنی دا شو چې 15 قسم شرابونه وو خو پای کې قلیل الوجود شراب العنب نو قلیل الوجود نه په نسبت تعبیر په سره وکړه په معدوم سره وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال انس بن مالك ما كان لنا خمر غير فضيح ما كان لنا خمر غير فضيحكم دا شراب فضيح دي ها نو موږ د پاره شرابونه بغیر د شرابنا چې فضيحكم چې هغه شراب فضيح تاسو دي فضیحکم اغه شراب مسما بفضیح دا کوم نسبت کو زکه چې په مدینه کې دا ډیر زیات استعمال ده نو بغیر د شراب فضیح نه نو بغیر د شراب فضیح تاسو ده اوس فضیح د فضح نه ده فضح وی قطع تا او دا شرابو چې صرف فقط تمر بصرا نیم پختا اوبه داسي ځان لکړه نو بیا به داسي ما تکړه او بیا په بو کې وګرځولا بغیر د پخولنا او په بو کې پرتاو تر دې پورې چې زشتد د وغاله چای کې به غلیان راغې خټ کېدل براله جمود براغه نو هغه ته شرابي فضیح وي نو بغیر د تاسو شرابي فضیح نه هاذا الذي تسمونه الفضیحه دا شراب چې تاسو ته فضیح نوم وایي
فإني لقائم انس وی زلا ولاړو ما اسقي ابا طلحه چې ما شراب سکول په خپل پلندر باندې شبا طلحه ته دغه د انس پلندر وکنه وفلانن او دلته نمونه وانه غسل فلان و فلان وی خو مسلم روایت کې راځي وفلان و فلانن ابو دجانا سال ابن بیزا ابو عبیدہ ابی ابن کعب دالو صحابہ اس جاء رجل ما تو ګر صحابه مقام تا ناصافا راغ یو سره فقال دي سړي وی وهل بلغکم الخبر آیا رسیدل د تاسو خبر حال بلغکم الخبر اعلان ماورید دي آیا خبر د تر رسیدل دي فقالوا وما ذاك نو دي صحابه وی چې څه اعلان څه خبر نو قال دراتن کی سړي حرمت الخمر شرع دغه اعلان وشو د حرمت شرابو حرام کړی شو نو قالو سبحان الله دو دانو چې چاوي او کلوي اورګه چې دا خلاصو نه قالو نو انسوي ما تبو تلهاوي احرق هذه الخلال ذکنا توي کدا منګوټي د شرابونو یا نس توي کا قالت انسوي فما سالوا عنها نه تاسو کا په بعد شرابو ولا راجعوها بعد خبر الرجل ولا راجعوها او نه بیا رجوع کړه معنا نه بیا شوق د سکول وخکارک د شراب ته پس خبردار نه تاسو کو چې ولی او کلا ولا راجعوها او نه ورته بیا وکتل پس رسیدو د خبرنا ما توي کماله بس خلاص بیا نه شراب کتلی نه لاس کی اغسطی او نه اسکلی صحابه زنده آباد ٹھیک شو جی وفي قال حدثنا صدقة بن فضيل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صباحا أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمهم. گورا جابر رضی اللہ تعالی فرمائے صبح اناس غداة أحد الخمر ٹھیک شو مان صبح اناس سار وقت اسکلو یو ډلې غدات احدن هغه سبای د غزوه احد صبح من پوش صبح اناس یعنی شربو صباحا سار وقت اسکلو شراب غدات یو ډلې غدات احدن څه هغه سبا د احد الخمر شراب د احد په سبا یو ډلې د صحابه شراب اسکلو فقتلوا من يومهم جميعا شهداء بیا اوجل شو پتغرض طول شهیدان وذالک قبل تحریمها او دا اسکل د شراب چو حرمت نمخ کیو معنا غزوه احد په سبا شراب نو حرام نو صحابه خو شراب اسکل اخه مزه کیو او دغه وخت چې اعلان جهاد وشو نو جهاد میدان ته منډه کړه نو شهدا شو نو معنا اصبحو شاربین لخمر وامسوا شهداء لله تعالی ما شاء الله نو دا مزمت نه دی ګوره خان زکه چې یو شی حرام نو پای کې مزمت سو جی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي حدثنا عيسى وابن ادريس عن ابي حيان عن شعبة عن ابن عمر قال سمعت عمر عن الشعبي جی قال سمعت عمر على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي بس ابن عمر سے وی چې سمعت عمر ما د خپل پلار عمر نو اوریدل على منبر النبي صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام په منبر باندې دا د جمعات کوم د نبی منبر دی کنه پدې د خپل منبر نبی نه نه اپ میرا کې کوم مصلی دا مصلی د نبی دا کنه پټوله دنیاوی تاسو چې نه او دا جنډي چې دم پرچم نبی دی کنه نه تاسو کومه زم کار نه کی پاز وخت دا کو پرچم نبی دی کنه ها
جواهر الفقه لیکل دي د مفتی محمد شفیع دیوبندی رحم الله قول دی چې دی منبر ته منبر نبی او دی مصلی ته مصلا د نبی او هیڅ یو جنډی ته عالم نبی پرچم نبی ویل جایز نه دی. جواهر الفقه مفتی شفیع صاحب لیکل دي دا منبر النبی اقو چې په مکه کې دی د سقف المدینه کې دی نو منبر نبی دی کنه. هغه منبر چې په کوم باندې به حضرت ولاړو خطبه به ویلي. یقول ما بعد عمر صاحب وی پس حمد سنانا ایها الناس انه نزل تحریم الخمر امر ګورو نازل شو حرمت شرابو ویا من خمسه او دا شراب جوړیږي د پینځونا من العنب د انګورنا والتمر د کجورنا والعسل د غبینا والحنطتی د غنمنا والشعير د وربشنا. بس خلاص. اوس امام بخاری فرمایي یو قول چې اوس مخ کې د خمر وجه تسمیه ذکر کیږي اور فرمایي والخمر ما خامر العقل خمر ار اغسیتوي چې عقل پټي کې نشراشي او سو کوئی چې نه دا والخمر دا کلام د عمر صاحب دی معنا اشاره شو چې ګوره دا شراب د پینزو نه جوړیږي اے خو دې پینزو پورې خاص نه دی. والخمر ما خامر العقل شراب ار اغسیتوي چې هغه سره عقل پټیږي چای دی 500 نه دی چای دین علاوه د بل یو سیز نه دی ځکه چې دلته کې دارانه غي او زر نه غي زر بعض روایت کرازی شراب زر یعنی باجری شراب د جوارو شراب هغه نبم جوړیدل او زبردست شراب ته جوړی. جی باب في تفسير قول الله تعالى عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الى قوله والله يحب المحسنين. ګوره رس روایت را روان دي چې با صحابه کرام لکه چې شراب اسکل یا شهیدان شلو اول خمر فی جوفیم روایت کرا دي په داسې حال کې چې لا شراب په خېټو کې او سوال دا چې شهیدان شنو حرام اسکلو لا خو مجرمانو ګناګاران شو هغه جواب داد چې ګناګار زکنو چای وخت حلال او چې ته چې اسکنو ګناه دي او کدا چې مثلا شریعت اطاعت حرام کی بیا ورسره حرامي نو دا خو لکه زمونږ چې او دغی شراب موږ هم چې نه بغیر گزاره نه کیږي جی. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس ان الخمر اغرقت الفضيح وزادني محمد عن ابي نعمان بس انس سے فرمائے کہ ان الخمر التي اغرقت الفضيح یا الفضيح آغا شراب اغرقت آغا شراب چې توی کړي شو هغه په اعلان سره او انس توی کړو نو الفضيح هغه شراب فضيح بس هغه شراب چې توی کړي شو هغه شراب مسمى باسم الفضيح او ماده ته چې فضيح د بصره نه جوړې دلبا او بصره چې کومه ده نیم پختي کجوري ته وایي. وزادنی محمد عن ابي النعمان او ماتا دا روایت ذکر کړ دې محمد د ابي النعمان نا قال انس وی دا قال فعل انس ته قال انس وی كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه ومزكم کې د شرابو په دربار د ابي طلحه فنزل تحريم الخمر فامر مناديا نبی اسلام امر کو اعلان کو انکی تھا فنادا اعلان کو نو आवाज شروع شو فقال ابو طلحه راته فخرج على اوزبار فانظر ماذا الصوت وګورا واور دا اعلان د سدي لکه اعلان کی موږ ناورو زمو مرګ ته لکه بار اعلان واورا قال ذي فخرجت جزوتم فقلت ما هذا مناد دا اعلان کوونکې دی ينادي اعلان کی الا ان الخمر قد حرمت اعلان کی چې شراب حرام کړی شو. فقال ابو طلحه اذهب منډکا فاحرقها
منګوټه د شراب واړه الله اکبر اوس بتا تاسو کې چې تاسو سره چې یو نیم کیلو پیا چولی او تاسو چې دا پیا توې کا دا چې توې کا سبحان الله شان صحابه زنده قال دی فجرت فی سکک المدینه دروان شل لختی د شراب په کوسو د مدینه کې الله غرار خيجي شراب ډډوزي خيجي او بڑا سنت پاسي ہے سبحان الله قاضي وكنت وكانت خمرهم يومئذ الفزيخ او هغه شراب مشهوره د دوی په دغه رضا المسمى باسم الفزيخ قال بعض القوم قتل قوم ويفي بطونهم چاوي صحابه شهیدان شروع په داسې حال کې چې يفي بطونهم شراب په خېټو کې پراتو فانزل الله تعالی ليس الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح نشته په مؤمنانو باندې ګناه فيما طعموا هر هغه سیز کې چاغیز خړلې سکلې دي مخ کې د نزول حرمتنا جناب باب في تفسير قول الله تعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم ګور اور صاحبہ تفسیر را روان دي بعض منافقینو د پیغمبر علی السلام نا استهزاء او د حضرت پریشان کول په غرض به تاسو نه کول لکه منافقین شو پیغمبر علی السلام بخو پریشانو خو جواب ورکاو دغه اخلاق عالیو الله تعالی له چې لا تسالو معنی دا شو چې به مقصده سوالات مکوي دا بیا دی بيدا جزاك الله رباني شکر جزيلا وګورو دا دی جی نو به زه تاسو نه مکوي لا تسلو ان اشیاء آیت نازل بس او بعض علما لیکي چې دی آیت نه نفس تعجیب راغی چې طالب جانا چې د کمی مسلې یا د کم څه ضرورت نه نو تاسو مکوا نو دین هغه اسئله منهیه او ذکر وشو اسئله منهیه چې کم سوالات من دي نو هغه مکوا ورغه بیا تفاصیل لیکل دي ډیر شی لیکل دي وبه قال حدثنا منذر بن وليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم رواه النصر وروح بن عبادة عن شعبة. گورا تفصیل تا گورا انس فرمائی خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبتن یورز نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عظیم تقریر کاو ما سمیتم مثل قط چې ما د نبی علیہ السلام نا داسې تقریر دینه مخکینو اوریدې آی تقریر کې قالو فرمایله لو تعلمون ما علمو اے خلقو کی چر تاسو پیجندلے او تاسو پوئے پاغسی چیز پیجنم لکذاب قبر میدان حشر دغی سختی دغی گرفتونا ٹھیک شو کنا او دغی مشکلات اوغا مصائب دا قبر و دا آخرت لوحکتم قلیلا او تاسو بخندا لگا کریوا ولا بکیتم کثیرا او تاسو بدیر جلاگانی کریوی معنی داد چکم مشکلات د آخرت ما ته معلوم دي کم مصائب د آخرت ما ته معلوم دي نو کې هغه تاسو لیدلې نو تاسو به ټول عمر په جړا تیر کړی و چره به خندان و کړی او یجیو ان شاء الله فی روایت ترمذی ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون او تاسو به د خوف دی وجنا میروتا او غرنو ته خطلی و چغه به موهل ډراقیدل به د خوف نه تجهرون او فی روایت وما تلذذتم بالنساء على الفروشات
او تاسو په دې کټونو باندې په دې پالنګونو باندې اپرتو جنکو سره چې تاسو حلال خذي وي تاسو ته به تمره جرأت نور راغله چې تاسو هغه سره نوې جوړ کړي کزم یو ستاري مهانه نوې جوړ وځو کنه نوې جوړ کړي الله الله قال انس فغت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه आवाज اوریدو سره صحابه جړل شروع کړل تر دې چې مخونه پټ کړ په پټه پټه جړل لهم حنین چاغي دې پاره چغي وي او سویلیو د جړه وقال رجل من ابي دغه وخت یو سړي زما پلان سوق دی اوس دا سوق یا کو هغه حذیفه سامی دی عبد الله ابن حذیفه سامی او دا هغه خلقو مشرکین منافقین دوی بدوی په سند باندې او نسب باندې څه تهمت لگاو چې عبد الله ابن حذیفه چې دې پلان سوق بل سوق دی یا چې کوم دغه قیس ابن حذافه دی یا خارج ابن حذافه دی په دې باندې خلکو اعتراض و دې مکمل شو ورته دې منبي یا رسول الله نو قال فلان حذیفه کنا نو دې خوشاله شو خلکو د فتح ولګی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف نه تایید ملاو شو فنزلت حاصلات لا تسلون الشاء تبدلكم تسؤكم رواه النظر وروح ابن عباده عن شعبہ دا روایت نظر او روح دوار نقل کړی دی د حضرت شعبہ نه تی شو کنه مولوی صاحب نو معلومه شو چې د ابي الولید په تایید کې امام بخاری نظر او روح دوار ذکر کړه قربان وبه قال حدثنا فضل بن سعد قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو حيثمة قال حدثنا ابو الجويرية عن عباس قال كان قوم عن ابن عباس كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعاء فيقول اذكر كان قوم و یو قوم یو ډله چې منافقین دي يسألون رسول الله صلی الله علیه وسلم استئذان حضرت نے تپوسونه کول مذاق په تور باندې ټوک په تور باندې اوس موږ دلته پښتو کې ماګو تنگاولو په تور باندې فيقول رجل نو یو سړی منبي پلار می سوق دی ويقول الرجل او با بل سړی کم سړی تزل ناقته دا صفت رجل دی او با بل سړی دا سړی چې روکا بوا او خدایي غریب عین ناقتی نو دا عین د یقول مقوله شوا عین ناقتی زما او کم دی نو فانز الله فی مازل آیا یا ایو الذین آمنوا لا تسلون الشیء تبدلکم تسؤکم حتی فرغ من الآیات من الآیات كلها تردیشی فان تسلوا عنها حين ينزل القرآن تبدلوا اصلوا بس حلیم پوری شو مخیلا ما في تفسير قول الله تعالى عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيل ولا حامل ما شاء الله دیر خسته طرز کې دا څه وایي کنه خدای وایي ته ځان روبر راول دې زمانه کې غزوانان دا عجیب عجیب کارونه کې ترور راول ما جعل الله من بحیرا اے ندی ګرځولې حکم نه ده کدا زمانه کو حکم نه ده کړي الله فغرزول د سغوغ غسی ولا صایبتن او نه په آزاد پر خودلې شوی ولا وسیله نه یو بل سره په وس کړي شوی ولا حامن او نه بچ شاوالا هم بچ شاوالا شاپینه کنه ملا بچ ملا والا او شاسره تعرض را نشي او تفصیل په خپل کوي خاص دی و اذ قال الله یقول قران کې دی و اذ قال الله یا عیسی انی متا فدی کې باس دی چې دا کلام د اذ قال الله یا عیسی انی متوفیکا دای ورته دا په آخرت کې ورته وی او کې دای ورته په دنیا کې ویلو چې کله رفع ال السما شوا یو قول دا دی چې دا رفع ال السما چې اوشوا نو الله ورته التوی نو اذ قال الله حکایت نقل شو چې اذ قال الله یا عیسی انی متوفیکا الله ورته چې عیسی ما تو اوچت کې بار تراويسته او انت قلت للناس دیم قول دا چې قال الله یا عیسی چې کوم دی کنه دا پرز د قیامت الله ته پوښتنه
نو بیا په دې باندې بعض چې قال کدا تفوز د قیامت نو قال خو په ماضی دلالت کی امام بخاری چې دا قال په معنی دی یقول سره او چې دا قال په معنی دی یقول سره شي بیا از په دی یقول څنګه داخل شو امام بخاری چې دا از سلدا یعنی زائد دی معنی دا شو وایز قال الله ای یقولو اشاره شو چې دا قال الله کې دا قال په معنی دی یقول سره دی ٹھیک شو قال الله واذ هاونا صلتنا واذ قال کې دا از چې دی په دې مقام کې زائد دی صلتن زائد دی بس اوس د مائده ذکر کړي سورۃ مائده کې مائده ذکر دا اوس دوی سوي المائده اصلها مفعوله كعيشه راضيه اوس مائده اصل دی مفعول دی اصل کو مفعول نه دی مائده اسم فاعل دی امام بخاری چې دا مائده په اعتبار د صيغه دا خو اسم فاعل دی لیکن په معنا اسم مفعول دی ذکر اصلها مفعوله یعنی معنا د مائده اسم مفعول دا لکه میدتن یا ممیدتن کعیشة راضیہ دا مثال دی لکه راضیتن اسم فاعل دی خدا راضیہ په معنی اسم مفعول دی وتطلیقه باینا او دارگی تطلیقه باینا دا باینتون چې دا اسم فاعل دی لیکن په معنی د اسم مفعول دی په دې جملې باندې علما کرام او خصوصا عمدۃ القاری فتح الباری رد کړی دی چې دا باینا تطلیقه باینا دا مثال په دې باندې ورکو چې فاعل په معنی مفعول شي دا معنی مثال صحیح نه دی لیکن چونکه د لوی خلقو مثال دی نبی وی چې البته په تعویل صحیح کیږي چې تطلیقه باینتون په معنی د مبانتون سره واخلي څه مبانتون یا مباینتون سره واخلي نو بیا خو ټیک ده او کې باینتون شي نو بیا مثال نه جوړیږي والمانا د مایدی معنی صدا میده بها صاحبها من خیر مایده د میده نه ده میده بها احسان کړی دی په دې سره مالک د مایدی من خیرن د خیګرینا میده بها احسان کړی دی همدردی کړی دا یقالو مادنی یمیدونی د مایدی باب خی چې دا مایدتون خو اسم فاعل دی خو باب کم یو دی وی باب ضرب یضربون دی مادا یمیدون دی مادنی مدد کړی دی زما یمیدونی مدد به کوي یا بو کی زما بس وقال ابن عباس متوفیک ممیتک اور ابن عباس معنی کوي چې متوفیک معنی د متوفیک ممیتک دا اوس دغه زیراغه او د دې سیاق او سباق سره بالکل نا جوړتیا ده دا زی بالکل نه لګي دا پروژي درس کې جو کله کله تاسو کوم مرګورو نه ارزو جواب صحیح نه ورګي یو مرګره وسکاره درس کې ډیر کلک سره و انوغي یو جواب لیکل هو چې چونکی قران داوی چې مخکې د ما جعلن بهیرت ولا هم دوی الله زکه دلته دا جمله راويستا چې الله وی چې د حام او د صایبی او د وسیلی دا ترجمه مگر سپری خو دې رسو راځي په خپل کو بیا نو د دې اختیار نشته چې څوک یو شی حام کی یا صایبه کی یا وسیله کی یا بهیره کی نو دارنګي دام اختیار د چانشته چې څوک تا مړ کی زبتا په خپل مړ کو نو دا ځکه دې ځکه دا راغله دي خدا خاصي مولویان باشد کې چوپ نه شو وسه نو خسته قول د محدثینو داده چې دا متوفیکا ممیتوکا دې ځکه ذکر کول دا د راوی غلط فهمی ده دیزه کې ذکر کول دا د راوی غلط فهمی ده هغه نه دی پوښوي محلی سورۃ آل عمران دی
دې ذکر کول دا دراوی غلط فهمی ده یو قول. دویم بلال احمد توجه ده، دویم قول دادی چې نه غلط فهمی نه ده، خدا دلته متوفیکا ممیتوکا په معنا ذکر شوی دی دا لوجد موافقت و مناسبت فلما توفیتنی سره دی چې دا رستو دا روان دی فلما توفیتنی نو الته توفیتنی او متوفیکا توفی او متوفی دی یو باب نه ده، لہذا دا دغه مناسبت سره دی. خو ګوره رورا بیا هم دراوی د غلط فهمۍ نه نو باسي کې چر دام متوفیکا دا توفیتنی مناسبت سره دی دغه آیت نه به رستو ذکر کړو کنه. دا خود پښتنو خبره چې زم په علاقه کې مشهور ده، وسین په تاکوټ کې بهږي بډې دلته وای ونه چې کنه سین په تاکوټ کې بډې دلته نو دا توفیتنی خو دو درې با سره را روان دي. فلما توفیتنی كنت انت رقیب علی نو الته کې ویل چې قال ابن عباس متوفیک ممیتو کا نمنګ به وی چې دا به مناسبتي پوښوي. دا دو خبرې د محدثینو دي او هغه بار بار کړي دي، لیکن فقها دا محققین علما وی چې لا مفر من هذا چې مونږ ویو چې دا دراوینا غلط فهمه په تور باندې دلته لیکل شوی دی غیر مناسب زیات دینه بغیر نور کې ارسو مونږ وکړو کنه خو خبره نه جوړي. دیمه خبره دا د مولانا چې دا هغه زیاده چې قادیانی دجال و کذاب علیه ما علیه وی چې حضرت عیسی علیہ السلام وفات شوی دی او په دغه قبر په کشمیر سرینگر کې دی او بیا درې څلور کاله دغه 1500 کاله پس چې کوم د په دې علاقې سیلاب راغی هغه قبر په سیلاب کې لاوش. قادیانی دجال کذاب ویری دی او دیمه خبر هغه دا پیش کی چې ګورا ابن عباس متوفیق معنی د ممیتو کا نو اس قال لا یا عیسی متوفیق و رافق معنی دا چې عیسی زتا وجون کې ما نو معنی دا چې عیسی وفات شوی دی او دا د قادیانی عقیده ده. بعد شیخ القرآن پنځپیر نور الله مرقدونه اوریدو چې قادیانی مرزایی قادیانی سره زمونږ فقط په ختم نبوت اختلاف نه دی بلکې زمونږ په دې دوه مسلو اختلاف دی. قادیانی وی عیسی وفات دی موږ وی چې عیسی حیات دی. دا خبر یاد شو عیسی علی السلام ژوند دی او دیمه خبره هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رسو بل نبی راتون کې دی هغه خاتم النبیین دی هغه نه پس نزلی نه بروزی اس قسم پیغمبر نشی راتله لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعدکم دی خبر اخلاص شو. اوس بدلته د ممیتو کمانه چې کینو څنګه معنا وکای نو دې کې د ابن حزم قول دی هغه چې متوفیق به ما د ممیتو کړي دا چې نورم ډیر علما لیکي بیا ولا خلک دغه جواب کوي چې کم خلقو دا ویل چې دا متوفیق په معنا دا ممیتو کسر دی نو د دین دان نه ثابتيږي چې دوی د موت عیسی قائل دي بلکې دا ترجمه ده چې موږ په تقدیم او تاخير سره کوو. خلق د عیسی د مرګ بندوبست شروع ک الله به تور تصریح انی ممیتک بوقت انقضاء اجلک ورافعک الی الان الله ورته اوس دی اوچتوما او چې کله دی وخت پوره شنه ممیتک زبد مرکوما ستا مرګ به د چا الله سره نه راولما یریګم یهودیان تاسو نشي ویلې اصل مسله ده او دې ځکه خسته او خوندور ترجمه چې مدارک کړی دا
نو تاسو د بل چا اچا نه کړی خازن کړی دا یا مدارک کړی دا هغه دغه معنی ده بیا رسولان لوګ ګوره کې دا ور کولاو دې کې بند ده تاسو مدارک ترجمه وخیوه کتابخانه بند ده امیر سے کیمینو والا اخر چا بیان ما سره نشته اوره دې دا بورې دې کټې دې کټې ترې د دمره یاخیږي زه نشته چا نشته دا الله دې معاف سره خو خسته تاسو ټول دا سیده یاره مخامخ بر دغه کې بر ګټ کې داسې پروت ده شابه سي جلدی اول الله دې وبخه الله تعالی خسته تا په شان دنګ دنګ خزه درکې سبحان الله سبحان الله دې ازاین الله الله دا ګوره ابن کثیر معنی کوي یا عیسی متوفیکا دل ختمان را وی او ممیتوکا فی وقتکا بعد النزول من السماء ورافعک الان معنی شوا خسته ترجمه ده او ممیتوکا فی وقتکا بعد النزول من السماء ورافعک الان تا وجن کے ما وقت مرستا پس نزول من السمانا او دوچتو مبر اسمان تا مدارک مانا صفحہ 160 بیازان لوگ گورا ٹھیک شو مولانا صاحبہ نمومیتو کا مانا شوا لیکن دمومیتو کا مانا بعد انقضاء اجلکا اے بعد نزول من السماء والآن رافعکا او استادو چتو او دې کې لوی خبره د شیخ الاسلام ابن تیمیه دا رحمه الله هغه کې د متوفی کا دا مانم غوا نخلو او فر صرف توفی د روح واخلو بیا د عیسی علی السلام او د باقی انبیا او د باقی خلقو هیڅ خصوصیت پاتې نشي فاسوی چې ملکیږي نو دایرو اغسته کیږي نو د عیسی روح اغسته شو نو څه خصوصیت شو انی متوفیکا الان بروحکا وجسدکا و متوفیکا عبادت ایفای اجلکا اس مسئلہ خلاص شوا دریم خبره دا د مولانا صاحبہ چې د متوفیکا په معنی د ممیتو کسرا ابن ابي خاتم رازی او طبری لکلی دی علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس سلکل دی چا علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس دا قید یاد کا او علی ابن ابی طلحہ ملاقات ابن عباس سے سره بالکل ند ثابت پدی باندې تعذیب التعذیب او تقریب الکمال وغیرہ ټول باس کر دے چې د علی ابن طلحہ ملاقات حضرت علی سے سره دغه حضرت ابن عباس سے علی ابن ابی طلحہ ملاقات ابن عباس سے سره نه ثابت شوه چې ملاقات نه ثابت نو دا روایت منقطع شو چې منقطع شو نو پر روایت مقابل د روایت مرفوع تا خبره قابل اعتبار نه ده علی ابن ابی طلحہ ملاقات ابن عباس سے سره نشته ده ها بعض علماء کې د علی ابن ابی طلحہ ته امام مجاهد ناغستی او مجاهد ابن عباس نه یو شی کې دی شی لیکن پر روایتوں کی انقطاع دا نو لہذا دا روایت منقطع دی په مقابله د روایت مشهورو کې تاول ور بندو به وخت
او دا بن پوش مولانا سیبا نمو توفیق مانا حل شوخا انو تاز پخپل لویل علماء صلحاء بالکل بیزیر آگلے دا جملہ جی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها بس گورا دا بحیرہ و صاحبہ و حام و وسیلہ چې قرآن ذکر کړی دی دا دغه معنی ذکر کا او دا د سعید ابن المسیب نه دی روایت البحیرہ تو ګوره د بحیری غنی معنی دی بحیرہ د بحر نه دی بحر شق ته وی نو هغه غوږ غوسکړی شوی غوږ والا خدا بحیرہ د پایو په معنی عمرازی ذکر دی التی یمنع درها هغه دا چې من کړی شوی پای دی لتواغیت لپارا پنوم د تواغیت بوتانو فلا يحلبها احد من الناس نو ایسو کې نلشي او دې ته اردو کې سانډ وایي زه په دې سانډ پیژنې کنه په پنجاب کې دی واغانی خلق دغه زپریخي مالکی ني چې چرته کینا سوچ سيو خورلو سيو نه خور هغه اصل کې داوی چې لسمه غوا شلمه غوا خلق چې کوم دې دغه سي غیر الله په نوم باندې نامزد کی نو ما یمنع درها یمنع بنوي من کړي شي پای داغي د لشنونا لپاره تقرب د تواغیتو فلا يحلب احد من الناس ای بیا کې د لګوا نو بیا ولا غوس کی نو آزاد پریګی دی وصایبا او دیم صایبا دا آزاد پر خوده شوی داسی شه دی التی اغه خدا یا ګډه دا بيزدا کانو یصیبونا چې دوی به آزاد پر خدا لآلهاتهم لپارس برکات او تقرب د الها لا يحمل عليها شيء هیڅ شی په نو چتاو نو خو مخې شوي باز یو خبا هغه باندې نه خپل سواليان کولی ان به سو سوالات تپری خود بس دا آزاد پرېګه دا ساند دی والوسیله ګوره مولانا د وسیله معنی د وصل نه دی اول وصل په واسطه ته وای د عربو دا د سر لکه بیزه شو یا ګډه شو غوا شو اوخه شو چې جوټه میخه ځان اوخه چې رومبه لنګون به اوکه او هغه رومبه لنګون کې با ماده پیدا شو نو چې کله بیا دوباره په بل لنګون کې بیا ماده پیدا شو نو دوی به وصلت به اخرى دا خور خپل خور سره یوځای شو چې خور سره یوځای شو نو بیا به شي اوبه دغه څه پر خدا جی خذا ٹھیک شو اچھا وقال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ویلو رایتو عمرو ابن عامر الخزاعي مال دلو عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه چراخل خپل کلمه فنار پور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تلو ببره نو د جهنم نظاری چې قتل وی دلرینا نو هغه کې دا عمرو ابن عامر الخزاعي چې نو دې کلمیر په جهنم اور کې راخ کړي او یو روایت کې راځي چې داسي د کلمو نه چاپیر داسي چورلې ده لکه جرند چې داسي چورلې او دا فوز الکبیر دغه روایت راغسته ده کان اول من سیب الصوائب او دا رومبه هغه سره دی چې چا آزاد پرخي صاحبې یعنی رومبه په دنیا کې ساوره د غیر الله په نوم باندې نامزد کونکي دق عمرو ابن عامر الخزاعي وو والوسيله وسيله ستوي الناقه هغه اوخه الناقه البکر هغه اوخه پیغلا یعنی هغه اوخه ځوانه تو بکرو چې اول راتلو کی اول لنګونو کی فی اول نتاج لبل پاول د جفتی د اوخه یو یا فی اول نتاج لبل پاول زیګیدل
پاول زیګیدل د اوخه ماده یا څنګه البکرو اناقۃ البکر تبکرو د تبکیر نه ده چې رومبه پیدا شي فی اول النساج لبل پاول جفته د اوخ یو مان شو پاول لنګون الابل د اوخ یعنی ماده ثم تسنی بعد بونسا ثم تسنی بیا دوباره لنګشي بعدو پس دینا بونسا په بل مادي اوله پیغله اوخه یو ماده بچی راوړي بیا دغه نه پس دوباره ماده راوړي او په ذمہدارانو کې په ساورو کې ماده قیمتي لکه میخه د کټای راوړي نو ته خوشاليږي او چې کټای راوړي ته خپکیږي دارنګه خیر راوړي ولی تیغوا خوشاليږي چې خیر راوړي سره په خپکیږي از خیر د 2000 د 500 شي مثال او خیر د 500 پیدائش سره وکانو یصيبون لطواغیتهم دوی آزاد پر خودی لپاره د خپل معبودانو ان وصلت احداهما بالاخرى وګوره کدا ان شي نو معنی دا شو چې دا قید دی ان وصلت الک ولې پر خدا ان وصلت احداهما کې چرې په وسب شو یو د دوی نه په بل سره یو یا ان شي نو علت ان وصلت د دې وجنا چې وصل شو یو د مادینه بل سره لیس بینو ما ذکرون چې دواړو بچو په پیدائش منځ کې حائل او فاصل نر بچینی والهام او هام څه ته وایي هام هغه نر ته وایي هغه اوخ ته وایي خپل فحل الابل یعنی هغه نر اوخه یضرب الذراب المعدوده چې دې راوي او گزارونه شمار کړی شوی زمانی جاهلیت کې دا کې عقیده و د خلق چې یو اوخ نه بلس اوخي بلار بشوي مثلا دغه ذراب معدوده دغه ذراب دي ضرب ته وای کنه جفتی ته وای او دی بوي کې چې دین لس اوخي بلار بشوي دی به بیا آزاد پر خود شي بیا به په سر باندې د تاوس باندې دیږي کې اترل به تور تاج اوی په بس ځان پورا کړی دی ملای ځان له محفوظه کړه اوس ګرځي دی مزید کوي یضرب ذراب المعدوده فاذا قضا ذرابه وکله چې باغی هغه گزارونه خپل پورا کړل لکه لس ودعو للطواغیت نبیا به پر خدا خپل معبودانو دی پاره وعفوه من الحمل نو معنا چټي ویل ورکړه د بوجو چتولونه فلم يحمل عليه شيء بیا په دې شی نو چتاو وسمول الهام او دې ته حام وی ولی حمیه نفسه ملای بچو ساتلا د سنه د پیټی نام وقال ابو اليمان اخبرنا شيبان زوري قاسم بن سيدن يخبر بهذا اے سعید روایت ته د سعید بن مسیب دې تفسیر نه من خبر کړو او قال دې جو قال ابو هريره سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحو ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سيدنا نبي هريره سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وفسيد آسان دي وبه قال حدثنا محمد بن يعقوب وابو عبيد الله الشيباني قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروه عن عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جهنم يختم بعضها بعضا الله تمغسا رايت جهنم ما قتلوا دوزخ يختم بعضها بعضا چې ماتو بعض دي جهنم بعضی سیاق پلرا ماتوي یعنی خوړی ختمه وي ورایت عمرن اما لدلو عمر کم عمر ابن عامر الخزاعي يجر قصبه چې دې راخل خپل کلمه په جهنم کې او اول من صيب الصوائب او دا اول هغه چې چا د صوائب عذاب پر خودل کړو جی بسم الله باب في تفسير قول الله تعالى وكنتم عليهم شهيدا ما دمتم فيهم الى قوله شهيد فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. بس باب دې په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم از پای کې موجودم اج سو وخت پورې زاغي کیوما فلما توفیتنی کله چې تاسو چت کړما كنت انت رقیب علی من تعالی کل شین شهید اوس منګه ویو ګورا
زما ذهن کې خبر الله واچوله خسته خبره را چې دا مخ کې متوفیق په معنی د ممیتو کا ځکه نه جوړیږي چې فلما توفیتنی کله چې تاسو اوچت کړل ځکه چې دلته کې توفی په معنی د اوچتولو سره را نو كنت انت رقیب عالم تعالی کل شی شهید شیخ القران د الله غریق رحمت کی ما ته استاد سوی په دې ځای کې کله کله تم تاسو نه غب شپ خوشالي و چې ګوره حضرت عیسی علیہ السلام فلما توفیتنی كنت انت رقیب عالم کله چې تاسو اوچت کې متفق نگران وي توان تعالی کل شی شهید شیخ القران موږ ته پته ده عیسی علیہ السلام ته پته نه موږ ته پته ده چې داغې نه پس حضرت عیسی علیہ السلام ته خلق ابن الله وی او یعقوبی او داوی ملکانی او داوی نستوری او داوی موږ ته پته ده عیسی علیہ السلام ته پته نه تاسو وی په دې کې نو ته ماجی یو تفصیلی خبره ده یو اجمالی ده موږ ته اجمال معلوم ده چې یعقوبی داوی اوس یعقوبی کوم ځای کې دي او کوم ځای کې پاتې کی کوم ځای کې نه پاتې کی یعقوبی لس دي کې شل دي او دارنګ ملکانی دارنګ نستوریا نغی ته ویل شو ابن الله خو چا ورته ویلو نو دا پته نشته نو نفي د تفصیل دا خوشاله شه بیا دقه خبره صحیح ده جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا المغيرة بن نعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا ثم قال كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين الى اخر ايات. دا اصل کې دا حدیث دا آیت د سورته مؤمنون ده او دلته د دې حدیث ذکر چې قیامت پر به حشر کی او داسي دا فقط د رستو آیت په حق کې دی چې کله د قیامت رضی خلب مهدان محشر کې بربند پاسول شي او بیا به سګ جهنم ته ځي سب جنت ته ځي نو دغه وخت کې الله د عیسی علی السلام نه تاسو کی نو عیسی علی السلام به كنت علم شهیدنا حدیث دغه کې دا ابن عباس خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ تقریر وکړ او یې فرمایي چې ایو الناس خلقو انکم محشورون الی الله تاسو به جمع کړئ شی پر د قیامت الله ته حفاتن بربن اوراتن حفاتن اخیابلا اوراتن بربن غرلن ناسنتا ثم قال بیا الله فرمایل کما بدانا اول خلق نعيده کما بدانا لکه څنګه چې ابتدا کړو د اول پیدائش نعيدو نو د قسم دوباره پیدا شو کو تاسو وعدن علینا دا وعده د باندې حقا انا كنا فاعلين الى خلایته قال بیا نبی علیہ السلام فرمایا الا خبردار شه وان اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم اول د مخلوقاتنا چې جامع ورته غوستي کیږي اب ابراهيم علیہ السلام وی الا خبردار شو انه یجاو برجال من امتی بشکا پیش بکرشی س افراد زما د امتنا ويؤخذ بهم ذات الشمال نو بنی ولشی دوی په طرف د غس یعنی جهنم ته خي طرف ته جنت ته نو غس طرف ته نو بنی ولشی دوی په طرف د غس یعنی جهنم ته فاقول زب درخواستم چې یا ربي اوسه حابي اے الله اوسه حابي دا زما د امتیانو په شان لدی اوسه حابي فیقال ما تبویل شي چې نکلا تدری ما د سوبادک نو دې حدیث علماء کرام د عرض اعمال نفي کوي چې اعمال پیش کې دل نو بیا په پای کې داخله قونو کنا بیا څنګه نبی اسلام ته چې لا تدری ما د سوبادک او چې کوم علما د عرض اعمال قائل دي دای مشران محققین وي چې عرض اجمالی دي تفصیلی نه دي عرض اجمالی خو پیژنې کنا لکه دوره حدیث کې 22 کسان دي دا عرض اجمالی شو کم دی سس نمونه دی پای کې د بټخېلې پکې سوق دی او پای کې د کوټ سوق دی پای کې د باجوړ سوق دی خوشک پای کې د سواد سوق دی دا پته نشته نه او مجموعه 20 دینو دا عرض اجمالی اما تفصیلی ګوره په محققینو کې سو قائل نه دي جواد لیډرانو نه سیوانو فاقول كما قال عبد الصالح زبويما
لکه څنګه زمارو صالح ویلو عیسی علیہ السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم فيقال ابويلشي ان هؤلاء داخلوا لم يزالوا مرتدين على عقابهم عمشوا دوی واپس کیدون کی د دینه په خپل پوندو باندې مزفارقتهم کله چې ته دوی نه جدا شوي په دې کې دوه خبرې دي خلص حکم درته وای شابه باب تفسير قول الله تعالى وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. جی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن نعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإن الناس انکم محشورون تاس بقیامت پر جمع کړه شي وإن الناس يؤخذ بهم ذات الشمال او بعض خلق بداسوي اب اونې ول شي دغي گس طرفنا فاقول زبهم كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم الى قوله تعالى العزيز الحكيم. ګوره درست حدیث سراشه خفاتن او راتن غرلن تا چې خفات ستوي اخپیا بلتا او راتوي بربند تا غرلن نا سنت توي تاسو په دې طریقې پورته کړی شئ. حالانکه ابو داود شریف جلد ثانی صفحه 88 کې راځي چې یو صحابي جامع ځان له جوړ کړي او ورته چې داولی په ما د نبی علی السلام نه اوریدي دي چې کم سړی په کم انداز کې مرشه انو هغه کې بیا پاسي 88 راغی. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. آلته دا حدیث دی جابر ابن عبد الله وی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول قبل موته بثلاث لا يموت احدكم الا ويحسن الظن بالله. اسغرا باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. مستحب دي چې په وخت مرګ جامع خسته واغوندي. اسغرا ابي سید خدری وی چنو لما خضر الموت هر کله د اسباب د مرګ مهیا شو دا بسیابین جودودن تیر هغه وخت ځان جامع نه وي فلا بس انواع غستی ثم قال بیا چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. مړ با پاسول کیږي هغه جامو کې چې کوم جامو کې بده مري. اوس ال تراغه چې کوم جامو کې چې مړ شنه په جامو کې پاسول کیږي او دلته چې حفاتن او راتن غرلن. او دا حدیث د بخاری او د ابو داود مشکل شو. بعض علماء چې فت ترجیح للبخاری خلاص. دیم قول دا دی چې خسته علمی خبره علما ذکر کوي یو حشر دی یو بعث دی په دې دوارو کې فرق دی. بعث وی د قبر نه پاسېدو ته حشر وی میدان محشر کې جمع کېدو ته معنی دا شو چې قبر نه پاسې نو سیاب به دی وی په میدان حشر ته چور رسیدي جو بربند بشوي. نو حشر غیر دا باس نه دی. هغه حدیث د ابو داود کې باس ذکر دی او دلته کې حشر ذکر دی لہذا تعارض نشته. دویم جواب ده مولانا صاحبہ حدیث د ابو داود کې چې کوم سیاب ذکر دی هغه په حق د شهداو کې دی او دلته کې خفات او رات او غرلن چې کوم دی دا په حق د عوام الناس کې دی. درېمه توجیه د علماء کرامو چې ال تکیکم جامه ذکر دا مراد جامع اعمال دي نه کې د لباس دي. نو چې کوم جامو کې مرشوي نو په دغه جامو په پاسي مال چې کوم عقیده او عمل مرشوي هغه عقیده او عمل په پاسي لکه قران کې راځي وسیابک فتطهر او تعرض ختم دي. ٹھیک شو ال ته اعمال مراد دي او دلته حقیقت مراد دي. اپ حق د شهداو کې دي او دلته حق د عوامو دي. ٹھیک شو مولانا صاحبہ نو التا مسله د باس ته دلته مسله د حشر دا لاشکار فی دیم باس دا دی چې اول من یکسا یوم القیامت ابراهیمو معلومه شاوله جوړه چې باغسته کی هغه ابراهیم علی السلام ته دین خود ابراهیم علی السلام فضیلت په امام الانبیاء علیهم السلام باندې ثابت شو. نو دا یو جواب ده یو خبره خسته ده چې
چې بعد روایت کرا دي نبی پاک به د قبر نه په جامو پاسي بیا چې په جامو کې نو د احساس مطلب او پاسې دل په جامو کې په دغه جامو کې به وی دا دغه لوی فضیلت ته او دغه نه بغیر یوکسا ابراهیم دی دیم جواب دادی چې اول اقصاد لباس ابراهیم سے تبکیږي او دغه علت زاده چاول د دې جامع سوزول شوی او بربند کړي شوی لگا وسوزول شوی جامع په دنیا کې فقط ابراهیم علی السلام کله چې اور کې غرزول شو نو دا اقصا په مقابله د احراق سیاف ده او دې ته فضیلت جزئی وي او فضیلت جزئی چې کوم دی نو دا معنی د فضیلت کلی نه دی او ځکه چې یو روایت کړه چې نبی علیہ السلام له الله جامع ورکی خو دمر انتهایی قیمتي وي چې هغه به چا داسې نیوي نو یک تاخر د جامو دی خو په کثرت ته قیمت سره دی نشان ډیرو چت خبره مزیدار